سنت مؤکده معنا دا چې کلک او مضبوط سنت، یعنی چې په بلا عذر شرعي پرېښولو سره انسان ګناهګار کیږي، چې عذر نه لري او سړی پرېږدي سړی په ګناهګار کیږي، او په ورځ د قیامت د انسان د پاره د عذاب او د عتاب او د عقاب ذریعہ ګرځي. اوس سنت لکه سنت مؤکده فرض کا، لکه د سهار 2 رکعات سنت، د ماپښین 6 رکعات سنت، د ماښام 2 رکعات سنت، د ماخستن 2 رکعات سنت. دې ته سنت مؤکده وایي، مضبوط او کلک او ټینګ سنت. پرېښوونکی ګناهګار دی بلا عذر چې کوم څوک پرېږدي. او د جمعې 10 رکعات سنت چې په کوم ځای کې جمعه جائز په کلی کې نه، کلی کې خپل 10 رکعات لمونځ کوه، 4 رکعات سنت، 4 رکعات فرض، 2 رکعات سنت. دا په شار فرض کله 10 رکعات سنت مؤکده. البته اوله مسله خدا ده چې د سفر په حالت کې کچېره حالت د امن او قرار وي، نو د یو وخت سنت به هم نه پرېږدي، خصوصا د سهار او ماښام سنت چې کتاب لیکلی دی چې دا 2 وختو سنت په یو حالت کې هم نه پاتېږي. یعنی که انسان په سفر کې او که په حضر کې، که په کور کې او که په سفر کې، د ماښام او د سهار سنت پرېښول ګناه ده، که په سفر کې که په کور کې. په سفر کې هم نه پاتېږي، دا د ماښام سنت هم د سهار سنت هم دا دومره مؤکده دي. دا که په سفر کې هم سنت مؤکده دي، که په کور کې هم پر تا باندې سنت مؤکده دي، نه به پرېږدي. د سهار او د ماښام سنت پاتې شو د ماپښین او ماخستن سنت. په دې باره کې حکم دا دی چې کچېرې په سفر کې حالت د امن وو، نو دا 2 وختو سنت منځ دا به هم کوي، دا به نه پرېږدي. او که بالفرض والتقدیر په سفر کې حالت د فرار وي، نو بیا دې د ماپښین او ماخستن سنت نه کوي، بس صرف فرض او وتر دې کوي، بس خپل سفر دې پر مخ باندې جاری ساتي. حالت د فرار دا معنا چې فرض کا ګاډي موټر در سره خپل موټر دی و جنازې ته ځان رسوي، د جنازې منځ سره تیریږي، جنازه در سره تیریږي، تا ته تکلیف دې کړه سنت کوي، د جنازه در سره تیریږي. یا ال دې داسې ضروري کار دی چې هغه ضروري کار کدر سره تیر سي، ستاسو لپاره بیا سخت نقصان جوړیږي. یا فرض کا پر مخ باندې مندونه و باران دی، یا د غلو بیره ده، نو بیا د ماخستن او د ماپښین سنت مکوه، خالی فرض وتر کوه ځه، د سهار او د ماښام سنت باندې پرېږدي، هغه به کوي. خیر خو د سنت په باره کې بله مسله دا ده چې کچېرې د یو چا څخه د سهار سنت قضا سو، نو بیا دې د لمر ختلو بعده راوګرځي. مثلا یو سړی دی ماجت رالی، امام پر فرض ولاړ دی، اوس کچېرې د امام اول رکعت او د 2 رکعات سنت ورته کوي سي، نو بیا به د سنت نه پرېږدي، د امام کتم یو رکعت او د 2 رکعات د څه تیری او د تر تحیات پر امام راګروي سي، نو د به سنت کوي، نه به پرېږدي. او کچېرې امام پر اخري رکعت یا پر تحیات باندې وو، د سنت پرېږدي، را دي چې په جمعه کې شرکت سره وکي، سنت دی بیا د امام راختو بعد راوګرځي، سنت بیا پرېږده. کچېرې دلته په پیدې چې د ماسه د فرض تیریږي، سنت پرېږده. د جمعه دومره فضیلت یو ګور الانګه د سهار دومره سنت مؤکده کې رسول الله فرمایي چې تاسو د اذان تر شو لاندې کېږي، پایمال کېږي، لا هم به د سنت د سهار د ونه پرېږدي، رسول الله فرمایي. لیکن دلته بیا وګوروي که جمعه تر څه تیر دی، د سهار سنت بیا پرېږده، د جمعه شرکت وکړه، د سهار سنت بیا پرېږده، په جماعت شرکت وکړه. او بیا د سنت چې دی هغه بیا د لمر راختو بعد بیا راوګرځي 2 رکعات. او درېمه مسله دا ده چې که یو څوک د ماپښین پر سنت ولاړو، امام رالی جمعه ته ودروي، نو که چیرې د یو رکعت کړی وو، نو 2یم رکعت یې هم ورسره ملګری کی، په 2یم رکعت باندې به سلام وګرځي، را به د امام سره په جمعه کې شریک، 2 رکعت نه کوي، هغه دې پرېږدي. او که 2 رکعت کړی وو فرض کا، پر 3یم رکعت یا پر 4م رکعت باندې مشغوله وو، نو د امام رالی پر جمعه باندې ودرېدی، نو بیا د غل منځ د مکمل کی، او بیا دغه څخه ورسته په جمعه کې شرکت وکړي. مطلب که پر اول یا پر 2یم رکعت وو، پر 2یم رکعت به تحیات وای، سلام وګرځي، د جمعه کې به شرکت وکړي، انور 2 رکعت دې پرېږدي. او که پر 3یم یا پر 4م رکعت باندې وو، دغه رکعتونه دې پوره کړي، بس بیا سنت دې مکمل 4 رکعت پوره کړي، بیا درس د امام سره شرکت المنځ کې په جماعت کې. او کتابونه لیکلي دي
چې کچیر و جماعت ته لږ وخت پاتې وو مطلب 3 منټه پاتې وو 4 منټه پاتې وو 5 منټه پاتې وو بیا سنت ممنوع دي بیا نه کوي بیا کښېنه د جماعت په انتظار باندې کښېنه زموږ خو 2 منټه پاتې مالته ودرېږي اوس په دې کې دوه خبرې دي یا به ته دا سنت چې ټکسټه کوي جماعت به ځان خلاصوي یا به سوکا کوي کې چې ټکسټه کوي نو ما چې پلتو ځان ستړی کوي پلتو وخت باندې تیر تر دې خو دې پرې شوی او یا به سوکا کوي کې سوکا کوي جماعت تر تیریږي نو دواړه ساده لپاره چیز دي نقصان دي نو تر دې ساده لپاره کتاب وای دغه بهتره دي چې سنت کوامه پرېږ بیا د جمعه بعد بیا راوګرځو د پرځ بعد راوګرځو په د جمعه شرکت وکړه د تکبیر اولاد امام سره ونسه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یو څوک د امام سره د تکبیر اولاد ونسي او یو څوک سل وشان خیرات کی خدغه سړی ډیر پر بهتره دي چې کم چا د امام سره تکبیر اولاد ولي ترغه سل وشان خیرات کړي دغه چې تکبیر اولاد د امام سره ولي چې امام وای الله اکبر دی وای الله اکبر دته تکبیر اولاد وای دغه ثواب چې دی تر هغه ډیر زیات چې سل وشان سړی حلال کې او خیرات نو دغه څلور رکعات سنت د مابشن ده پرېږده د جماعت باندې بیا راوګرځو می چې ټک وا مجموعت پر تیروا او د جمعه ما بعد بیا کتاب لیکلی چې راګرځول بیا به په داسې طریقه باندې راګرځي چې اول په 2 رکعات سنت کوي بیا به دغه 3 رکعات سنت کوي د هغه 2 رکعات سنت بعد به بیا د 3 رکعات سنت کوي دا افضل طریقه ده البته دا جائز طریقه ده که څوک اول 3 رکعات سنت وکي او بیا د 2 رکعات سنت وکي هم باک نه لري جائز ده خو لیکن افضل طریقه دا ده چې د فرض ما بعد اول بیا 2 رکعات سنت وکي دا هغه 2 رکعات سنت ما بعد بیا 3 رکعات سنت وکي دغه چې دی افضل طریقه او کچا اول 3 رکعات سنت وکړو بیا 2 رکعات سنت وکړو باک نه لري جائز دی خو افضل طریقه هغه چې اول 2 رکعات وکي او بیا 3 رکعات سنت راوګرځي نو لہذا چې واسنه کیږي چې ماپشن ټیم راسي که وخت لږ پاتې وو سنت مکو د جمعه په انتظار چنه او که وخت زیات پاتې وو ته ولس منټه پاتې وو بیا سنت مکو پر تبعته مثلا اخري مسله لا درته بیانوم دا ډېری پیښ مسلې دي په دې باندې بعض مسلې بیانوم ګوره سنت چې سره رکعاتونه دي نفل چې سره رکعاتونه دي واجب چې سره رکعاتونه دي او د فرض اول 2 رکعاتونه دا ټول ډک په دا کې یو رکعت چا خالی وکي په اخر کې به سجده ساو په باندې لازمه سجده ساو وکي که سنت دي که وتر دي که د فرض اول 2 رکعاتونه او که نفل دي دا ټول رکعاتونه کې د الحمدلله بعد سورت ویل واجب دي نو لہذا کچا په یو رکعت کې د سورت پرې شوی هغه به دغه منځ په اخر کې به سجده ساو کوي سجده ساو په باندې لازمه فاتن سنو د فرض اخري 2 رکعات لکه د مابشن د فرض اخري 2 رکعات د مازیګر د فرض اخري 2 رکعات د ماښام د فرض اخري 1 رکعات د ماخستن د فرض اخري 2 رکعات دغه څلورو وختو دغه فرضو کې دغه اخري رکعاتونه چې دي هغه خالد اوس کبه یو چا فکر نه وو یا قصدن دا خالی ډک وای باک نه لري پر د باندې سجده سوی شی بیان نس کله خالی رکعاتونه ډک وای نه سجده سوی نه سل منځ صحیح دی او کدی ډک خالی وای هغه کې د صورت نه وای لہذا بیا دغه منځ په پای کې پر تا باندې سجده سوی لازم سجده سوی بیا کوي سجده سوی بیا کوي دا دي چند مسلې د سنت په اړه کې خالی خو زه بیا د دې بیان په اخر کې درته وایم د علماو سره تعلقات جوړ د علماو سره ناس جوړ کړي د علماو سره بیتې جوړ کړي د علماو غیبتونه پرېږدي د علماو د بد خبرې د خپل په مل کړي دي به جلو خپل په کړي دا پرېږدي د خپل ځوان د کم څوک په علماو څخه کیږي ځان متبا کوه زما د در په ذات قسم په اخره خاتمه کې به کافر تر دنیا ځي جهنمی به ځکه د خدای رسول فرمایي بیا دا حدیث درته وایم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یقول الله تعالی وای الله جل جلاله فرمایي دې حدیث قدسی وایي وای خدای تعالی فرمایي چې من عاد لولیا زما د یو صالح انسان زما د عالم زما د ولی چې یو څوک عداوت وساتي نن سبا د مزکه پر مخ باندې اولیاء الله چې دغه د علماء تر علماء هم بل ولی چې عالم ولی نه په مزکه پر مخ باندې بل ولی څوک نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله تعالی وایي چې زما او اولیاء ته څوک تکلیف ورسي فقط اذنته بالحرب استغفر الله وای دا سړي سره زما د جنگ اعلان مولانا علی کری رحم الله تعالی لیکلی دی چې د الله تعالی څنګه جنگ کوي هغه د دې جواب کې لیکي نور کتابونه هم لیکي
د الله تعالی د جنگ نه اعلان سم مقصد دا دی چې په وخت زکندن کې خدای تعالی به ایمان او کافر په دنیا تیر کلمه یې نصیب مکوې د علماء سره تعلق جوړ کړي د علماء غیبتونه مکوې کنه ستې غیبت قسم په بلا کې د باز غیبتونه د علماء تر رسیږي لکه دا ول زب عام خاصه ته ما خبر ودی مخ ده نه می کنایه دي زده نه می دا پټ خبرې زده لہذا زغو خلق توام زلم در باندې سوځي علماء به سمګه کنه ستا خبره ستا غیبت ستا کنزل ستا مجلسونه د علماء په قسم په بلا کې د مشر د وزیر اسیت لري دا ستا خبره د مردار مچ د وزیر اسیت قسم په بلا کې لري خو لیکن بیا د توام خپل اخرت مخربوه خپل دنیا متبا کوه بچان متبا کوه ذلیل زندگی پر ځان مت راو د عزت زندگی پر ځان تیر کړه د علماء سره منه او محبت او اخلاص پیدا کړه به ته پیدا کړه د علماء مجلسونه خپل کړه پر دې به عثمان نور ډیر مجلس ته کړی وای شایسته مجلس ته کړی د علماء تر فضیلت پرې د علماء په مجلسو کې چې څوک شنی دغه کم فضائل دي وخت د کم سلو وخت یې نه کوي بس خدای تعالی دې پر دې خبرو باندې عمل کول ته فکر نصیب کړي وما علينا الا البلاغ المبين